السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم زه کامران خټک او موږ سره زموږ ملګري شهنشاه او حسن هم موجود دی. ګرانو کتونکو، موږ په نوښار AC کالونۍ کې داسې شخصیت سره موجود یو چې هغوی ډېر وخت نه د دې خلکو دپاره د انسانیت خدمت کې د دې خاورې دپاره په منډو تړلو کې خپل ژوند تېری او د ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی دی. پاکستان زنده‌باد موومنټ صوبایي چیرمین هم دي او دلته کې چې همیشه څه خبره څه مسله که د ملک وي که د قوم وي که د دې خاورې وي، نو دوی هغه صفونو کې د ټولو نه مخکې رواني او د دې لیډینګ کوي، لیډ کوي، تحریکونه دې حوالې سره لیډ کوي. نن دی بیا یو فورم هغه جوړ کړی دی، AC کالوني فورم دی، دی باندې مختلف مسایل دې سره به خبره کوو. موجوده چې کوم د ډینګي صورتحال روان دی، نو د دې حوالې سره یو ډېره ښه نسخه فارموله هغه هم دی سره ده، نو دغه به هم ترېنه تپوس کوو. ډېره مننه اقلیم خټک صاحب، تاسو موږ له ټایم راکړو او موږ به تپوس کوو چې د ټولو نه مخکې AC کالوني فورم د دې ضرورت ولې راغلی؟ موږ به ټولو وګړو ته خوشامدید وایم کامران بھائی ته، تاسو ته چې تاسو خپل ټایم راوویستو او د موږ اواز هغه بې اختیار ته رسېدو دپاره یو موقع مو راکړه، نو الله تعالی مو خوشحال ساته. دا AC کالوني داسې ده چې دا په نوښار کې د آرمي یو سوسایټي ده او آرمي یو انکۍ د دې چیرمین چې کوم وي، نو د AC کالونۍ د AC سینټر کمانډنټ وي او د هغوی د سرپرستي دا کار کوي. خو دې کې داسې مسایل دي چې کوم نور په کار د نورو سوسایټیانو په مقابله کې خو بدقسمتي ورته وایي یا داسې توجه نه ورکولو د وجې دا حالات داسې شول چې دې کې داسې مسایل دي چې هغه نور پرایویټ سوسایټیز کې نه دي. د هغې دپاره د دې AC کالونۍ مشران راوچت شول. الله تعالی د په وجود کې برکت واچوي. ډاکټر فضل قادر صاحب دی، ناظم صاحب، سید علي خان صاحب دی او نعمان الحق کاکا خیل دی، عبدالرحمان بھائی دی او تفتیحاتي صاحب دی، وکیل صاحب او شهزاد امین صاحب وکیل صاحب دی. دغسې نور ډېر ملګري دي چې ما نه چا نه وویل شي، هغې نه معذرت غواړم. خو ټول داسې کسان دي چې غیر سیاسي طور باندې او بغیر څه لالچ نه د خپلو ملګرو د خپل رهایش د AC کالوني چې کوم رهایشیان دي د هغوی د ښېګړې دپاره او نه صرف د AC کالوني دپاره داسې درېدل والا دي چې دا جفت کوم ګاونډ کې مدینه کالوني شوه، خټک کالوني شوه، د بدرخو دی، ټول سوچ کوي لکه براډ سوچ ساتي، خپل د تنګنظره نه دي. نو هغه ټول د ښېګړې دپاره او داسې یو سوسایټي AC کالوني فارم په نوم باندې یو دغه مو جوړ کړه، یو تنظیم مو جوړ کړو چې هغې کې بالکل سیاسي لالچ نشته، نه څه نوم نمایش کار شته، خو بس صرف د الله د رضا دپاره او خپل مخلوق د خدمت دپاره دا ټول راوکت شوي دي. نو الله تعالی د دې منډه تړه کې برکت هم واچوي او دې کې مسایل حد پورې تاسو کومه خبرو باندې مسایل ډېر زیات دي، ځکه چې اوس په د AC کالونۍ کې ټوله غټه مسله د بجلۍ مسله ده چې هغه دلته ټول خلک بل ورکوي او ټول خلک چې کوم دي ښه پړه لیکه کسان دي او د نوښار دا دی چې لکه ټول باعزته کسان دي، خو د بزنس لحاظ سره او کوم سرکاري کارکوونان دي ټول د کریم د نوښار دلته پاتې کېږي. خو دلته د کلو نه هم زیات په کیر چاپېره چې کوم کلي د نه زیات تقریبا 12 غنټې نن سبا هر غنټه پس غنټه لوډ شیډینګ روان دی، زیاتې روان دی که نه. نو په دې کې د AC کالج کوم اډمنسټریشن دی د هغوی دغه هغوی دوی ته توجه نه ورکوي، د هغوی په کې ډېره زیاته غلطي ده او نور چې کوم محکمې دي نو هغوی په کار دی چې دا خو تپوس چې کوم دی د محکمو نه دا تپوس د هغوی حق جوړېږي چې کم از کم د هغوی دلته خلک چې کوم دی په ټرانسپورټ باندې فیسونه ورکوي، خرچې کوي او دلته چې دومره پاتې کېږي چې هر یو پلاټ ریسیل کېږي نو هغوی باندې ښه پوره فیس ورکوي DDHA غوندې. په کار دی چې هغوی د دې تپوس یې کولی، خو چونکې چې هغوی دغه دې ته خیال نه ورکوي، دلته څوک خپل کسان به راوچتېږي نو دې کې ټول مصروف کسان دي، ټول خپل ټایم ورکوي. بجلۍ ډېره زیاته ټوله غټې شو ده، سوی ګیس پریشر نشته
گاونډ کې ګیر چاپیره هر طرف ته پریشر مکمل پورا دی بدرپور کې پورا دی نور دی مدینه کولنه فټک کولنه پورا دی ایسی کولنه دغه غټه سوسایټي ده او دغه غټه ټیکس ده موږ ورکو او هغه چې کوم دی ګیس نشته ایو عجیب خبره ده چې د دې د وجې د دې کمیانو د وجې او د دې لاپروايي د وجې د انتظامی د لاپروايي د وجې په دې خټک کولنه کې او د نور مدینه کولنه کې د پلاټون ریټ سیول پلاټون ریټ د ایسی کولنه نه زیات شو ا دې د وجې زیات شو چې خلک دا دغه کې چې دلته د بجلی نشته ګیس نشته نو دا نو ډېر زیات دغه د پریشر نه وي چې بجلی لاړ شي سره ګیس لاړ شي نو ماشومان چې تاسو کوم دلی هغه د بغیر ناشته نه ماشومان دي نو دا څه ډېر مسایل دي بیماران کور کې مشران دي خويندې مېندې کور کې هغه دغه بیماران دي او د بجلی نه لار چا عموما څه صورت حال دی دا ایسی کولنه موږ کتلې دي دلته جوړه موږ د دې نو خاري مختلفو اطراف د دې کولوري دیږي داس چل دي چې دا د ایسی کولونی اوس ایکسټنشن شو مین وجه دا چې دا تقریبا د ایسی کولونی اوس د غره پورې تر تنګي خټک پورې ورسېده تنګي خټک زیات تر راکړه په ایسی کولونی کې مت شو بل طرف ته دا د مغرب ته مشرق طرف ته دا د کاکا سي روډ سره ټاچ شو دا سیدا د خوشحال ګارډن سره دا سیدا مر کولونی سره ټاچ شو نو دغه ګیر چاپیر نه ټول طرف نه دی لارې کولو ډیفنسینګ نشته نو هغه خود به خود بدا د خود چې کوم دی یو کلی والا ماحول د جار تر نسو براتله غوړي نو هغه د کې یو دلته د پرس میچینګ او د ماشومان سره د نانو سره چې چړ ولا داس ګروپونه وو چې داسې شکایت ډیر زیات راتله لکه زنانه د ایسی کولونی کې خلک انویسټمنټ دي لپاره کې خلک سب ګورم ماحول ممکن محفوظ دي نو دي کې د حالات ډیر خراب شي خو اوس دا د څه حدا پورې کنټرول شوی دی د ایسی کولونی باندې مرکز دی لاړو او دغه سره به وختار سره خبرو کول اوس دا د رائټر دا دی چې کومه خبره ده هغه په شکل پکار دی نو د پیو سره دلته دوه کسان ساره ماقام ډیپیوټ کړی دي دا غي دا چې غي رائټینګ کوي او دغه د نوې سره له خلکو کې د اطمینان هغه سوچ پیدا شوی دی او لږ مطمئن شوی دي الله تعالی دې نور د خیګړ تر خدای شي خټک صاحب ډینګي د ټیم کې شروع دی په هر مسله کې تاسو مخ کې او هغه لپاره حل کوشش کوي اویرنس کوشش کوي د پاکستان په سطح کې د علاقې په سطح پاکستان د نیمه طرف د ډینګي حواله سره د صورت دی سپری وغیرہ سپری وغیرہ ډیر کم دی پرون ما له ګولې د یو ګاډي د لیکلو فقط ډیر مدفس او دا ریګولر بیس باندې دلته د سپری پکار دی ټول علاقو کې نو خدای دې مشاره کلا کې پکار دی دغه خدای بدرخو د علاقې داسې دا بدرخو کاکا سره خصوصي تور باندې دا ډیر زیات افیکټډ ده او دا بدر ایسی کولونی بدرخو سره په بارډر باندې پراته ده بالکل داسې جوړه ده سره هغه د وجې تر اوسه پورې ایسی کولونی محفوظ خو اوس پکې کیسونه ورځ په ورځ زیاتېږي ځکه چې دا بالکل جوړه علاقې ده بدل نه لګېدلې ده هغه سره ډیر زیات اثرات دلته راغلي دي دا پکار دی چې څنګه بدرشو کې او دلته مستقل ریګولر بیس باندې دا سپری پکار دی موږ دا ورېدلې دي چې دا سپری چې کوم کوي چې کوم عام ماشو لپاره کوم سپری کوي دې کار نه کوي دې لپاره سپیسیفیک کولیو ډنګي لپاره بل سپری دی کنه اون کې د کاوی لپاره نه کار نه کوي چې دې باندې مابستان پکار دی چې تخصصي توجه ورکړي دلته چې الله دې خپل محفوظ ساتي چې څنګه بدربو حالات دي چې دلته غته حالات به سره بیا نور کالونی ټاچ دي او بیا تر هر کالونی ټاچ دي چې دلته توجه ورکړي څنګه بدرخو تم ورکړي دلته ورکړي د سپری ریګولر اخر شروع دي خلک ډېر لوی مشکل کې دي او دا به وي په ټول نو خار کې دي په بکه مختلفو دي تاسو سره نسخه ده حواله او دا ما د رول سره دا ډسکشن کولو چې د لاهور کې یو ډاکټر آصف جان مې ده د کسٹم کلیکټر ته اسلام آباد کې او ایم بی بی ایس ډاکټر هم د لاهور کې ویلفیر لپاره پاکستان کې ډېر غټه پیمانه په قطر کې او په مؤثره کې د دنیا د ګورونه کړي دي او د ټول مرغه د ویلفیر لپاره کړي دي نو یو فارمولیټ کړي دي د پپیتی د جوس نه د پپیتی نه یو شربت دغه کړي دي ډنګي سیرپ دې د ځای په نوم باندې هغه فارمولیټ کړي دي نو هغه ډېر زیات افیکټیو دی او موږ خپل دا د ډنګي کوم کله شروع شو نو یو څو کاله مخکې شپږ کاله مخکې نو موږ خپل دا دغه کړي چې د ډنګي کې د پپیتی پاڼې چې کوم دي نو دا د ویکسین کار هم کوي یو چې کوم یو مریض د افیکټډ دی نو هغه ته فائدہ ورکوي او د سبا سره په سوشل میډیا باندې ډاکټران ورکوي چې دغه کاروبار
خرابې کې پې نو هغې د وجې ځکه هغې خو څه دپاره ټولو پرې لګولی دی نو هغه یې چې دا افیکټ نه ده خو دا دی چې په پتې پاڼو کې الله تعالی ډېره غټه شفا دی دې سلسله کې چې موږ په خپله به دلته چې کله ډېږي څو کاله مخکې شروع شوی نو دې د پاڼو جوس به مې ګرینډ کولو او مو استعمالولو چې چا په ډېنګي وه هغې به مې استعمالولو د کالونۍ کې مو تقسیمولو او چې چا به نه وه نو هغې د ویکسین په طور کار کوي ویکسین په طور ګرانو کتونکو خټک صاحب مختلفو علاقو کې او مختلف مومن د دې کار داسې دی چې هر ځای ته ځان رسوي او په دې کې ډېره لویه تجربه ده نو دا ډینګي حوالې سره چې کومه نسخه تاسو ته وښوده نو دا ځان سره یاد وساتئ دا مخکې خوره کوي دا کار خیر دی پاکستان زنده‌باد مومن دې حوالې سره به تاسو څه وایي دا تنظیم دا څنګه چې دا موږ د ایس ټي کالوني فارم چې کوم دی دا غیر سیاسي دی دغسې د پاکستان زنده‌باد موومنټ چې کوم دی دم د پاکستان دپاره او د پاکستان د عوام دپاره د فلاحمحمود دپاره راوتل دا داسې چلو چې یو ډله راوچته شوې یو ډله راوچته شوې وه چې هغوی به د پاکستان خلاف اواز کولو هغوی به یې پښتنو سره ظلم کړی د پاکستان فوج خلاف به اواز کولو موږ مقصد دا ما سره د پاکستان د مختلف ځایونو نه یوت د کالجونو نه او دغه یوت بیا راوچت شو موږ دا اواز اوچت کړو چې کم از کم د پاک فوج خلاف چې کوم دی دا اواز چې کوم دی اوچتوله نو دا خلک دا وګوري د لیبیا حالات دی وګوري د شام حالات دی وګوري د یمن حالات دی وګوري د نور ملکونو حالات دی وګوري چې سره د فوج نشته چې دغه څه حالات شو ای بس چې د خپل چا به سپېړه وخت به ځای دغه د حکومتونو ختم شو ډېر تکړه کسان معمر قذافي شو صدام حسین شو دا ټول څه دی وجه قومونه دغه نشو پاکستان یو اټومي طاقت دی او د موږ چې نن دنیا سره په سترګو کې سترګې ملاولی شو جرأت سره خبره کولی شو دا صرف چې دی دا د پاک فوج د وجې دی ټیک ده دا موږ بالکل نه وایو چې په پاک فوج کې ټولې فرشتې دي او د اسمان نه نازل شوي هغه انسانان نه دي چې څنګه په هر فیلډ کې که په تاجرانو کې دي که په زراعت کې دي که په تجارت کې دي که په حکومت کې دي ښه کسان هم شته بد کسان هم شته ټیک ده که نه دي اوس دا مثال ورکوم چې دا اوس دغه والا بل پاس شو دا ټرانسجنډر والا نو دا خو دغه سیاستدانانو کې چې څو کسان به خرڅ شوي یې پاس کړي ده که نه نو دغسې د پاکستان فوج خلاف چې کوم دی دا اواز نه دی اوچتول پکار یو ډله وه هغوی به جلسې کولې الحمدلله هغوی چې به د 50,000 سټرنټ جلسه کړه الله په حکم سره ما به د لکو کسانو جلسې کړي دي په پېښور کې مو کړي ده په چترال کې مو کړي ده په دیر کې مو کړي ده په سوات کې مو کړي ده چې په کومه ورځ به یې جلسه په هغه چې به زه جلسې نه رالم نو ما ته به عجیبه ترټ ملاوېدل چې دومره ټوټې به کور ته دی موږ دا ایمان دی چې کوم شپه چې کور کې ده هغه کور کې تېرېږي او چې کوم کور کې ده په کور کې تېرېږي مرګ او ژوند د چا په لاس کې نه دی مرګ او ژوند صرف د الله په لاس کې دی نو کم از کم پاکستان فوج خلاف او د ټولو ادارو خلاف هغه پولیس دی هغه د موږ سیاستدانان دی یو بل سره به اختلافات دي خو چې موږ په د نن سبا سوشل میډیا دور دی نو په دې کې چې موږ د خپل فوج خلاف خبرې کوو د خپل پولیس خلاف خبرې کوو د خپل ځان کمزوري کول دی او د پښتو موږ نه زیات الله په فضل پر واړو څو غټ پښتانه نه موږ د خوشحال بابا خبرې کوو موږ د رحمان بابا خبرې کوو موږ د خپل پښتو موږ پښتانه په پښتنو باندې چې سل دره بجون دي سل دره الله نه غواړم چې پښتون پیدا کړه خو د پښتو سره پښتو په بیس باندې علاقایي په بیس باندې زبان په بیس باندې چې زه بلوچي یم زه سندھی یم زه پنجابی یم دا باندې کې دا ټول صوبې دا د موږ دي ټول یو پاکستان یو بل تر اختلافات اندرونی طور باندې ساتو خو چې انټرنیشنل لیول باندې چې میسج استو چې موږ سره زیاتې کوي کې څوک زیاتې کوي دا څه خو دغه دی که فوج سره خپل ګریونسز دي अब فوج ته پیش کوو هغه هم د موږ غوندې انسان ورده کې خو انسانان دي څه بل مخلوق خو نه دی که وړي کې افسر دی سپای نه والا تر جنرال درې خامخ خبره کوو خو هغه خلاف خبرې کول انډیا خوشاله ول دا اسرائیل خوشاله ول دا امریکا خوشاله ول دا نور ملکونه خوشاله ول هغه کار به موږ داسې نه کوو هغه موږ نوجوانانو ته وایو نو ډېر نوجوانان داسې دي چې موږ په خبره پوه شول هغه موږ طرف ته مایل شو او په دې منډه کې د یو لیټر پټرول روادار نیو د یو جنډې روادار نیو ما خپله خرڅه کړې او زه نواب نه یم الحمدلله ما سره چې نوجوانان دي چې یو गाड़ी बस हमारा था यो गाड़ी के तो 40 साइकिल बस और साइकिल अपनी दाने से बेले जमा खपल फंडिंग कړه الله په درنه او فوج نه نو دې په بدل کې سازستی دي نه د سغوړو نه د پولیس نه غواړو خو صرف د پاکستان خبره کوو چې پاکستان زنده‌باد دی موږ هم زنده‌باد یو چې پاکستان خدای مکه پاکستان ته یو اټمی طاقت دی موږ د 22 پروډاون پاک فوج د پاک فوج
22 کروڑ عوام دي دغسې ټول موږ یو او د نورو ملکونو په سترګو کې داسې ملاو چې موږ خپل ادارې مضبوط کړو خپل ادارې به کمزوري کوو نه انشاءالله ای ملاتړ به کوو. اقلیم خان ایسي کالوني کې موږ ناست یو تاسو سره نشست دی څنګه موږ تفهیم به وي ایسي کالوني فورم دی هغې روی روان مسایل کولی پر تاسو مشري تاسو سره څه وایي ایسي کالوني کې څنګه موږ خبره راوختي روانه ډینګي یار سره داسې کرونا هم تېر شوی دی آیا دلته خپل یو کمیټي ده چې هغې کرنل دی یا کرنل آی مشر دی ورسره نور سټاف هم ورسره دی آیا دوی کرونا کې څه کردار ادا کړی اوس ډینګي دی په دې کې دوی څه رول ادا کړی دی یا ادا کوي یا څه فرایض نشته خو نه موضوع خو دا دی چې دا اوس زموږ دا ټوله خبره موږ خدای پاک فوج دپاره خبرو که نه او دغه دپاره خو دا د فوج اډمنسټریشن دی نو چې یو کار صحیح کوي اوس ما وایي چې پولیس والا رایډران رالېږلي دي نو موږ په هغه لږ څه باندې هم خوشحالېږو نو خو چې خو دا ای نیګلیجنس ډېر زیات دی ای د انتظامیه دا ای ټوله توجه چې کوم دی په دې ایکسټینشنز باندې دی په هغې باندې توجه دی ایکسټینشنز دی وکړي خدای دې کړي چې دا پوره دغه د پیسې کالونۍ کې راولي پوره نوښار دی الله دا زموږ په خوشحالېږو چې هر چېرته ترقي کېږي خو په کار دی چې هغوی مونږ تپوس کوي که نه نو هغوی دې طرف ته توجه نه ورکوي هغې دپاره دا مونږ منثلي میټینګز ایښي دي په هغې کې به مونږ ټول ملګري راجوته کېږو او انشاءالله تاسو دا میډیا ملګري به زموږ د اواز بره د شیشې په توسط سره بره مونږ د اواز ورسوئ او مونږ به ټایملی خپل هر لکه میاشت په میاشت به میټینګ کوو خپل مسایل به دغه کوو نو هغه به اختیار ته رسوو یو ځل نه بیا بیا رسوو او دا ډېر پرامن خلک دي د ایسي کالوني والا ډېر پړه لیکه کسان دي ډېر پړه لیکي طریقې سره مونږ به دا دی چې یو ځل به نه بیا بیا به ورځو او ریکویسټ به کوو که د واډا والا دی ای ته هم ریکویسټ کوو که د سوي ګیس والا ای ته هم ریکویسټ کوو ټولو محکمو والا ته چې یاره د مونږ دغه د ایسي کالوني والا او د نور ګورنمنټ چې کوم سوسایټیانې دي یا د کوم د کالونیانې دي هغوی د خیال سره دې لپاره مواد اوچتو دې کې د مونږ فضل قادر صاحب دی مشران دي زه خو یو سپایي په طور باندې به هغوی سره یو کشر په طور باندې به سره زما ناظم صاحب دی فضل قادر صاحب دی دا مشران دي دوی سره به یو سپایي په طور بغیر او ټول داسې کسان دي ما پکې لکه یو کس هم داسې ونه لیدو چې هغه پکې څه نمود و نمایش غواړي ځکه چې ټول په ذات خود ټول کسان یو برانډ دي ټول په هر څه باندې په خپل فیلډ کې ماهران دي که وکیلان شول هغوی په خپل فیلډ کې ماهر دي که په سیاستدانان شي په خپل فیلډ کې ښه مخکې دي که تاجران دي هغوی مخکې دي خو هغوی چې هواد اوچتوي هغه کنتم قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلي کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو بهترین امت یې چې د خلکو د ښېګړې دپاره راستولی شوي نو موږ چې د خلکو د خپل بچو او خپل خیال خو ځناور هم کوي هر ځناور د خپل بچو خیال ساتي او خپل ځان انسان هغه دی دا اوس چې تاسو د میډیا والا چې کوم دی د خلکو دا څنګه چې تاسو دا نه چې په مخامخ سره نمبر جوړوي دغه خو د زړه اواز دی نه خو دغه یې ما سره څه بناوټ نه مخکې را سوچ کوم ساده ساده خبرې کوم دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے نو څنګه چې تاسو په سیلاب کې شپه ورځ یو کا او دغه مو کا کوریج مو کو یو منټ هم بغا خلک به ودو تاسو 24 غنټې ټول ملګري دي میډیا والا دغه ټول د خبرو موږ نه خلکو تاسو کولو نه موږ د تاسو د ویډیو بار بل کې چې ملګري دي چې ای ډېر د لوخات متعلق دغه نو د ښې خبره دغه به چې دا دی وخت دا پوزیشن دی نو دغه چې هر یو کس چې کوم دی د بل انسان چې کوم سوچ کوي هغه انسان دی چې د صرف د خپل سره کوم حیوان دی خپل خاصو کوم سوچ کوي د دې تاسو پروګرام حواله سره اخري کې چې دا به کله او مقصد یې څه دی د هغې بیا مونږ خپل یو دغه جوړو نو ناظرینو ته ووایو دا اوس مونږ 3 تاریخ انشاءالله دا اوس چې نوی پروګرام دی ایسي کالوني فارم چې دا نوی پروګرام دی هر یا به 3 شي یا به 2 تاریخ باندې انشاءالله د ایسي کالوني کې د مونږ پوښتنه کې پروګرام دی او هغې کې هم دا ټول ملګري راغونډېږو چې په څه طریقه باندې کوشش به کوو چې مونږ تر اوسه پورې څه پرفارمنس دی او کوشش به کوو چې دې کې څه کمیانې دي چې هغه به اختیار ته مونږ هغه خبره ورسوو نو انشاءالله 2 یا 3 تاریخ ته چې څنګه ملګرو ته کنوینینس وي نو هلته به خپل دغه نورو ملګرو ته هم دا لکه دا د شیشې په وساطت سره دا پیغام رسوم چې چا ته د ایسي کالونۍ څه ایشوز وي نو هغه د فضل قادر صاحب مشر دغه یې ته دا خبره رسوي او ډاکټر صاحب او دا یو فارم دی دغه د واتس اپ ګروپ دی په هغې کې د خپل دغه رسوي چې څه مسایل دي ان شاء الله الله په حکم سره الله به حل کوي موږ به کوشش کوو ټیک شه الله باندې ګرانو کتونکو اقلیم خاټک صاحب د دې خاورې دپاره د قوم دپاره د انسانیت دپاره په خپل اپنی مدد آپ تحت د ډېر وخت نه مختلفو مرحلو باندې خپل خدمات هغه پیش کوي او دوی په میدان کې دي
زموږ به هم دعاګانې وي ورسره فلحال موږ ټول ملګري تاسو نه اجازت غواړو د الله پاک ټول په اخر کې یو د پاکستان د دبا یو پاکستان د یو ناره چې ولګوي وبلګو پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد ډېره مننه